السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا د سعودي عرب اسرائیل په منځ کې چې کوم صورت حال شروع دی د هندوستان آرمی چیف د سعودي عرب دوره او هلته کې لیکچر د اماراتو دوره او د هغې په بنیاد هغې نه پس کوم صورت حال د پاکستانیانو په سعودي عرب کې دی کوم اطلاعګانې موږ ته رارسي هغه خبرې او ورسره د سعودي عرب شاهي خاندان اگر چې محمد بن سلمان کله نه راغلی دی نو هغه چې څومره شهزادې مضبوط شهزادګانو او د هغوی د طرف نه د بغاوت بیونه راتلل نو هغه ټول هغه تر اوسه پورې مطلب دا دی قابو کړي دي جیلونو کې اچولي دي ګیر کړي دي او ډېر هغه صورت حال هغه تاسو ته به پته خو اوس یو عجیبه غوندې بله ورځ چې کومې خبرې وي کوم کار شوی دی نو شاه فیصل زوی فیصل ترکی هغه بحرین کې یو کانفرنس او د خپل حکومت په پالیسو باندې هغه ډېر زبردست طریقې سره هغه د هغه تاثرات هغې باندې راغلي دي او صفا خبره کلیر کټ هغه خبره چې کومه د پاکستان حکومت موقف دی تر اوسه پورې د اول نه تر اخره پورې د صورتحال کې اگر چې ډېر مشکلات حکومت ته دې حوالې سره پیښ دي عالمي سطح باندې حکومت پاکستان ډېر سخت په دباو کې دی او کومه خبره د حکومت ده نو هغه خبره د شاه فیصل زوی د بحرین په هغه کانفرنس کې هغه هم وکړه او د هغه د خولې نه ووته او ښه په د هغې باندې د اسرائیل د طرف نه کوم تاثرات هغه راغل د هغې وینا دا وه چې اسرائیل سره تعلق د اسرائیل سفارتي تعلق هغه چرم نشي کېدی تر هغې پورې چې د فلسطینیانو دپاره یو آزاد ریاست په وجود کې نه راغلی د هغې خبرې ډېرې سختې وې نو د دغې خبرو نه پس چې کوم د سعودي عرب صورت حال دی او کوم حالات جوړ شوي دي نو دا یو قسم له بغاوت دی خو به هر حال دغه شهزاده د نورو شهزادګانو په مقابله کې هغه ډېر مضبوط دی او محمد بن سلمان هغه په هغه باندې زما په خیال لاس اچولو باندې قادر نه دی او د هغه مقابله نشي کولی هغه یو مضبوط موقف منځته راوړی دی او دې ټایم کې که وګورو نو سعودي عرب کې د کنګ سلمان په فیصلو باندې ډېر سخت تنقیدونه شروع دي د علماء کرامو د هغه د مذهبي حلقو د طرف نه د نیام ښار په آبادېدو باندې یو بالکل سیکولر طرز باندې یو ملک یو ښار په سعودي عرب کې جوړولو باندې مخکې نه په هغې باندې چې کوم تنقیدو نو د هغې تنقید کوچلاولو دپاره او هغې ختمولو دپاره محمد بن سلمان هر حد ته تللی دی او هغې کې چې څه کول غوښتل خو تیر چې څو ورځو نه کوم مومنټ شروع دی د اسرائیل وزیر اعظم د سعودي عرب دوره د موساد چیف سره او هلته کې بیا خبرې اترې د نیام خام چې کوم دجالي ښار ورته موږ ویلی شو د هغې آبادي او هلته کې کومې فیصلې راتلونکي وخت دپاره کوم ضمانتونه چې کوم سلمان ته محمد بن سلمان ته په امریکې د نوي حکومت قیام سره هغه ته کوم مشکلات مخې ته راتلونکي دي نو هغه مشکلات خپل مشکلات ختمولو دپاره اسرائیل نه څه ضمانتونه اخیستل هغې سره خبرې اترې کول په داسې ټول صورتحال کې د شاه فیصل د زوی د طرف نه یو مضبوط موقف او مضبوطه خبره هغه د هغه حلقو مذهبي حلقو هغه چې کوم یو د بغاوت سوچ دی هلته او هغې ته یو تقویت ورکړی دی دې ټایم کې زیات تر د دې حالاتو نه پس موږ ته چې کومې اطلاعګانې دي نو هغه یو سکروټني شروع کړی په سعودي عرب کې او خصوصي طور باندې چې کوم بار ملکونو امامان لیکچرران استادان مؤذنین خطیبان تر دې مؤذنینو پورې هم راغلې ده هغه چې په کومو جوماتونو کې تعیناتو
نو کوشش دا روان دی چې د هغوی په ځای مقامي مؤذنین، مقامي خلق، د هغوی تعیناتیانې هغې باندې روان دي، هغه کار کوي. او د هغې وجې نه او دې سره سره چې کوم اهم پوسټونه او اهم مطلب دا دی سیټونه دي او هغې باندې د ډېر وخت نه د پاکستان ځوانان کار کوي، د پاکستان افسران کار کوي، د پاکستان خلق کار کوي، نو هغه سیټونه هم هغې خالي کول شروع کړي دي او هغه ټول هندوستان راتلونکو خلکو له ورکولو یو سلسله شروع ده. او زما په خیال د بارتي چې کوم هندوستان آرمی چیف دا سعودي عرب دا دوره او هلته کې چې کوم د هغې لیکچر په هغه ځای کې هغه لیکچر چې زمونږ د ډېرو لویو هستیانو د خالد بن ولید او رضی الله عنه او داسې کم خلفای راشدین او کم کمانډران د هغه ټایم عظیمې هستیانې تېرې شوي دي، هغې باره کې چې کوم خلک به راتلل لیکچر به یې ورکولو، نن د هندوستان آرمی چیف هغه ځای ته ځي او هغه به لیکچر ورکوي. به هر حال دا د هغوی اندروني معاملات دي، خو د دې اندروني معاملاتو نه پاکستان د سعودي عرب ممالکو کې چې کوم صورتحال بحرین، قطر، یو ای ای دې کې شروع دی سعودي عرب کې او د اسرائیلو د معاملاتو د هغې نه پاکستان چې دی نو هغه به راتلونکي وخت کې زیات افیکټ کېږي، ډېر زیات پیمانه باندې به خلک د سعودي عرب نه هغه راوستی هم شي او هغوی به دې حد ته جوړېږي، غریبان تنګی به تنګول به دې حد له راځي چې هغه سړی به پخپله وایي چې زه خپل وطن ته ځم، ځکه چې هغه باندې به د هغه د ځمکه تنګولو کوشش کوي. خو بل طرف ته یو امید، یو کرن، د امید یو کرن، یو هوپ، یو امید شته، ځکه چې زمونږ کوم مقتدر حلقې دي، زمونږ کوم مضبوطې حلقې دي، زمونږ هلته کې د حرمین شریفینو دپاره چې کومې دستې پرتې دي او د دومره 40-50 کالو نه یو تعلق دی او په هر اداره کې د هغوی یو رول دی، نو هغه رول بدلولو هغه فوري طور باندې بدلول د محمد بن سلمان د وس کار هم نه دی او دا د سعودي شهزادګانو د وس کار هم نه دی. نو دغه څه مجبوریانې به د سعودي عرب راځي چې په هغې باندې ریلیف زمونږ د پاکستان چې کوم خلق دي خصوصي طور باندې پاکستان، هغې ته ریلیف ورکولو، ریلیف میلاوېدو امکان د دې شته او موږ به دعا کوو چې زمونږ کوم خلق هلته دي الله تعالی د هغوی خپل حفظ و امان کې ساتي او الله تعالی دې د هر غم او مصیبت نه ساتي او الله تعالی دې دا صورتحال د مسلمانانو امت مسلمه په حق کې ښه کړي. ډېره ډېره مننه. الله په امان.